أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل طعام طول خوراک ہر قسم خوراک کان وہ حلا حلال لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل دپارا دی بویلی چې دا ولی نخوري وای دا یعقوب علیہ السلام په موږ حرام کړی دي او یعقوب علیہ السلام باندې کې ځنه روایت داسې دي چې هغه به د اوږ غوښه نه خوړله د دې وجه نه چې کني حرام وا نه بلکې روایتو کې داسې دي اثر کې چې کني هغه ارق النساء وا او ارق النساء د پاره د اوږ غوښه خانه ده یا خوښه نه وا بس مزاج نه وي سړی او شیخ وخت نه نو دی به ویلي چې دا خو یعقوب علیہ السلام حرام کړی و نو موږ حرام کړ نو الله دغه جواب ورکړي چې هر شی حلال وو په بنی اسرائیل الا مگر ما هغه حرما چې بند کړیو پرېز کړو حرام کړیو اسرائیل او یعقوب علیہ السلام علی نفسی بخل ځان باندې خپل ځان باندې حرام کړیو من قبل مخکد دینا اندا چې تنزل نازل کړی شو التورات تورات نه بعد خو چې پیغمبر ته حکم وشي د الله چې دا حلال دي څنګه به حرام اول شي ځکه چې پیغمبر عمل خو باغه هغه دلیل د نور امتیانو د پاره قل اوایا فاتوا راولی بالتورات تورات دا ګورې لفظي معنی په محاورې معنی کې د بار بار اشاره د تاسو ته ذکر کوم چې کله کله سره الفاظ معنا واوري عجیب شي نو اول خبر غدا ذهن کې کینه وای چې د پښتو یا د اردو یا بل ژبه د قران حق ادا کول نشي په ترجمه کې نشي ادا کولای بیا ماضی او مضارع د دې فرقونه کو چون کې په محاورې سره معنا لږ انسان اسانه سره پوي شي ځین ته د خبره پریوزي اسانه سره لکه مثلا فاتو راشی بالتورات تورات سره دا لفظي معنا ده نو سره اسانه سره نشي پوي بیا راشی تورات سره لکه مثلا چاته وای چې واخله چابي او خلاصه کتاله په توولو د چابي سره نو دا سره د عجیب غونډه چې دا څنګه خبره وکړه وګورئ چابي والا طلاق ولا وکړه نو اسانه سره پوي شي نو راوړی تورات فتلوها بیا تلاوت وکړئ د هغه ان د تورات ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتینی فمن افترا بس څوک چې اوتړي علی الله بالا باندې الکذب درو من بعد ذلک ورست د دینا فاولئک بسم دوا کسان هم الظالمون ام دی ظالمان دی قل اویا صدق الله رښتیا ویلی دی الله فتبعوا پیروی او کوي ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې یو طرف کې دونکو واغا حنیفو شرک ګډون کې نه واغا او د ابراهیم علیه السلام بار بار خبره دي ته ذکر کوي چې دی به دا دعوه کوله چې موږ د اغن وصیه دغه په دین باندې یو نو چې هغه په دین باندې دغه خبره ومني یوازې په نسل خو نه وما كان او نو اغا من المشرکین د مشرکیننا ان بشکا د دې اعتراض چې د بیت المقدس ولې بدل شو نو الله جواب ورکړي ان بشکا اول رمبنه بیتین کور ودعا چې مقرر کړی شوی او للناس خلقتا للذي امداده ببکتا چې مکدا مبارکن برکت والا اصل کې مکعب دا وای څلورګټي شیتا کعب نه ده څلورګټه دا معنا هم د غرنګي مختلف نمونه د وخت سره بدل شي دي چې مکدا او برکت ولدا وهدن او هدایت للعالمین خلق د پاره پدې کې نقید د هدایت دلته ابراهيم عليه السلام او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم او دلته هاجره او دلته فلانه دا ټول کارونه سړی ته وريات چې ابراهيم عليه السلام وګړه په داسې سخت حالاتو کې د توحید د پاره کور پر خوده او عبدالته بیا خزه پر خوده او به بچي پر خوده او همدغه رنګ د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې د وحی راتل او د ابو جهل او د ابو لهب او د فلانه دین علاوه د نشانات په اوریجنل شکل کې الله پر خود دي لکه د ابراهيم عليه السلام د خپل نقشونه هغه الله تعالی همدغه رنګ عبادت همدغه رنګ الله سره تعلق همدغه رنګ روحاني تعلق الله سره جوړ شي التا په حرم کې نو دا هدایت دي خلکو د پاره
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابو ذر رضی الله عنه ته پوښتنه کړې و بخاری شریف حدیث ته چې اول کم جمعه جوړ شوی دی نو فرمایل چې کعبه بیت الله په مکه کې او بیا بیت المقدس او دې منځ کې څلوېښ کاله فاصله ده یا فرق دی فيه پدې کې آیات النقدی بینات خارا مقام ابراهیم چې زید او درې د ابراهیم علی السلام دی مقام ابراهیم غزیړه غونډه پنجره باقي کې کانه دی د ابراهیم علی السلام غخپو نه خاله تعالی معجزه په تور باندې خو دی او بستلې ده نو ومن او څوک چې دخله داخل شو دیتا پدې کې کانا نو شو هغه امنه په امن سره دا ګورې د کې الله تعالی هغه غټه غټه نشانه خودي دي چې هغه په بیت المقدس کې نشته بیت المقدس هم د الله کور دی او معزز کور دی بلکې دې هدا پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کورونو ته تلل شتا د الله دین علاوه بل جمعه ته تلل نشتا اول بیت الله یو لک بدل دی پاره کې د مانځه بیا مسجد نبوي چې هغه کې 1000 یا 2000 احادیث کې معمولی کو فرق دی او شتا دا ټول او بیا بیت المقدس چې 500 په دې کې ثواب بل جمعه ته بس ثواب د پاره نه زینب بل قبر ته ثواب د پاره چې پلاني د زمانه دومره قدمونه ما غوښتنه دومره ثواب نه خپل محله او د خپل کلی جمعه ته وځي لکه چې هغه بیا ورانیږي بیا وران پاتې کیږي ها تعلیم د پاره تللی شي تعلیم د پاره تللی شي نو بهترین کور دی خود کعبه مقابله خو نشي کوي نو تاسو دا اعتراض غلط دی فيه پدې کې آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا ولله او الله تبارا علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله دی دیدار د بیت الله دی ا مخصوص عبادت چې کوم د اسلام بنیادی ارکان نه د څلورم چې وسوی الا من هغه چا د پاره استطاع چې طاقت لري الیه د طرف ته سبیل د لاری څومره الله ستانه کړه یو هر کال نه ده بل په هر چا نه ده وسی د لارې ځکه چې لارې ګران دي ویزا ګران ده ټیکټ ګران ده تلل ګران دي لکونو روپۍ به خرج کیږي هم دا غرانګي کور کې بیا د بچو د پاره نه چې وسی بیا وسی ها چې وسی ویلا نړۍ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې وسی هغه حج تلا نړو نو بیا د خوغه د چې يهودي مر شو که عیسائی مر شو دغه چې وسی یو فرض رکن پاتې کو د اسلام بنیادی رکن د اسلام د 5 ارکانونه د حج د بیت الله کول ترمذی شریف حدیث دا نو چا چې طاقت وی نو لاړ دي شي حج تا ومن کفر سوک چې انکار وکي فإن الله بس بشکل تعالی ان تلو د حجنا غنی بے پروا ده ان کنز نو مزه الله درته پروا الله در تکاری صاحب نه دلته چې الله ته حسن ور کوي عن العالمین دخل کنا قل او یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تکفرون ولی انکار کوي ولی کفر کوي بآیات الله الله د آیاتنا والله اعلی تعالی شهید گواد علی ما اغت تعملون چې تاسو کوي باغ باندې گواد الله تعالی بعد حج خپل احکامات دي دا چرته خپل ځکه وایي ان شاء الله قولوا یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تصدون ولی بندوي تاسو لما ولی تصدون تاسو بندوي اشاره وي دیوال جوړول ته ویل کیږي صد ولی بندوي تاسو عن سبیل الله الله دلارنا من اغسق امن چې ایمان راوړي وي تبغونها تاسو لټونه کوي غواړي عوجا کوګواله کګلیچ وانتم تاسو شهدا گواهی پر خپل غلط کار باندې گواه هم یي وم الله ند الله بغافل خبره عما اغنى تعملون چې تاسو کوي الله به خبره نه ده یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو ان کچری تطیعوا تاسو خبر امنی اطاعت وکي فریقا دی وډلې من الذين دعوا کساننا اوت الكتاب چې ورکړې شوی او کتاب نه ال کتاب کچری تاسو د دې خبره امنلا يردوکم نو واپس بکی تاسو بعد ایمانکم رسل ایمان دستاسو نا کافرین کفرتا ان کافر بشی بیا کد دی اطاعت موکړو الا وکيف وڅنګه تکفرون کفر بکوي تاسو به څنګه کفر کوي دا څنګه ممکن ده چې تاسو به دا کار کوي
وانتم او تاسو ان حال داد چې تاسو تتلا لستلیشی علیکم پتاسو باندې آیات الله آیاتنا د الله یو سره قران وای دا څنګه کفر بکای وفیکم پتاسو کی رسوله پیغمبر د هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث احکامات او سنت دا هر څه موجود دي دا څنګه ممکن ده چې سره په بل خوا بیا سي او څه بهتري ده د بل چا طرف ته تلو ومن یعتصم ومن اوسوک یعتصم چې منګولې ولګي مضبوطی سره ونیسي کلک کی بالله الله لرا ان دین د الله فقط نو پتا کی سره هدیا هدایت شودتا الى صراط مستقیم اغلار برابر تا څه خلار ته د هدایت شو عمر د انتونه یو وری د تورات عیسی یا څه بیان یا څه خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر د غصه اظهار وکړ حتی کہ چرنګ بدل شو تورات تاسو قران تاسو پروت به تاسو دنو کتابونو نه څه غواړي لبید یو شاعر رضی الله تعالی عنہ او ډیر مشهور شاعر نو چې کله مؤمن شو نو چاو نه بیا پښتنه وکړه چې شاعرونه اوس نه وایي وی قران نه کله اوسګار شم شاعرونه وایي د قران نه علاوه به بل شي کې څومره خوند دی بل شي کې ما ته څنګه مزه ملاو شي نو حیرانی شي سړی ته چې د قران یا د قران تشریح احادیث چې حدیث د تشریح په بل کتاب سره څنګه مطمئن شي او بیا ټول عمر وایم او بیا ټول عمر بیانوا او دغه کوا وغیرہ وغیرہ ان حیرانی ده الله تعالی هم دغه دلته هم دغه کې د حیرانی خبره کړې دینه بعد د کوم آیتونه چې دي دا ډېر انتهائی اهم دي خاص کرمږه تاسو د امت لپاره او بیا په دې امت کې خاص کرمږه تاسو د لپاره چې موږ قران دعوه کوو الله دې کې چې موږ د قران ولا شو قرغست هم د قران وایو د کوي نه دې لپاره ډېر بهترین نصیحت ته بهترین هدایت دي الله دې موږ تاسو ته دا خبره را پرې بس موږ زړونه ته او بیا دې الله عمل کولو توفیق راکړي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اجتماعی انفرادی دوړو احکامات اتقوا الله او یریږئ د الله نه دا آیت بر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه کې ویلي او یریږئ د الله نه حق لک څنګه چې حق ته تقاته دا غنه د یریدو الله څومره زور ور دے دومره ته ویری کم دې کې اخلاص دې شي الته مې یریګه خیر دې وګد نه چې اخلاص دې کپه تیاری کو پرانا کې یعنی څنګه چې الله شان دې الله شان مطابق ته ویریګا ولا تموتن او مورئ تاسو الا مگر وانتم تاسو مسلمون چې تابعدار یې یعنی هر حالت تاسو د اسلامي د اطاعت وی واتسمو دا اول د تقوا انفرادی حکم شو اول دلته یره پیدا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التقوا ها هنا دا چې پسینه باندې لاس او تقوا دلته یعنی زړه کې نو اول بزان جوړ کې دنه بزړه کې تقوا پیدا وکي د الله نه یره د الله نه د یره په بنیاد په ګناه نه ځان بچ کې د ترتیب سره راځي راجیب خوند په دې آیتونو کې بیا واتسمو او مضبوطی سره اونی صحیح بحبل الله رسید الله عبد الله ابن عباس معنی کړی دا عبد الله ابن مسعود جماعت توای او عبد الله ابن عباس قرآن کریم توای چې حبل الله دا قران دی نو اول به تقوا پیدا وکي الله نه یره بیا په دې قران منګولې اولګي کلک بشي په ځان به په پوي کې صرف ځان په یول نه دی اعتصام دی کلک په ودرېږي که څوک ارڅ درته ولي نه وای نه د لالچ راخته کیته او نه د چا زور دی راخته کی قران کې الله دا ویلي زو څنګه دا وایي بعض خلک وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به تاسو ولې کوي دام د قران خبره ده په حقیقت کې ځکه چې قران کې الله تعالی فرمایي او ما اتاکم الرسول فخذوه سچ پیغمبر درکړي دی هغه ونی سي دا په حقیقت کې د قران حکم دی او د الله حکم دی اطاعت د رسول الله یا د هغه په سنت باندې عمل کول صلی الله علیه و آله وسلم نو په دې بکلک شی بیا به څه کوي جميعا اټول اجتماعي تور باندې هم ځان د کار کیږي نه نو او فائدہ نه کوي دومره ډیر لکه موږ دلته یو اجتماعي یو ماحول جوړ دی الله تعالی دې دا توفیق راکړي زموږ د بچو نو جوانانو ته موږ باندې عمر تیر شو چې دا مجتمعي شي او داس یو مضبوط قوت جوړ شي د الله د پاره او د قران د نظام د پاره او د قران په مقابله کې او جنگيږي د نور خلکو سره او د قران د نظام نافذ کی او شتدي خلق الحمدلله دا بکیږي واره الله ازمایښونه دي ولا تفرقوا او جدا کیږي ایمان د لبازي مکوي
او دینه ګوري ټولې ډله بازاني مراد دي، کاغه د شیعه او د سنی ده، کاغه د دیوبندي او د بریلی ده، کاغه د جمعیت العلماء د جماعت اسلامی ده، کاغه د پښتون د نېشنل ده، کاغه د پنجاب او د پښتون ده، کاغه د افغانستان او د پاکستان ده، خو چې مسلمان دی او تقسیمیږي، چې مسلمان دی او تقسیمیږي، دا هر یو ته مراد دی. وخت مختصر ده کنه زه ته په نور آیتونو سره دا ثابتولای شم چې مونږه کومه د پارټیانې جوړو دا بیلې بیلې او خاص کر اسلامي او مذهبي نمونه ورته ورګدا دک فرقه پرستی ده، لار جوړیږي دلته نه لار جوړیږي. دا بیا وروسته باقاعده د فرقې صورت اختیار کی، دلته خو پارټي ده کنه، پارټي جوړه شو، ورسته بیا بالکل د فرقې صورت اختیار کی. به د بیډیا را مافي ز خپل د هغه شاګرد یم د مولانا طاهر د پنځپیر مولوی صاحب زما استاد هم ده، او دینه علاوه مونږ ته هغه چې څومره قرآن خدای دین الحمدلله په دې معاشره کې بل چا د عمر خدمت نه ده کړې. خو نن سبا چې د پنځپیر مولوی صاحب شاګردان وګوري نو پنځپیر مولوی صاحب نه بالکل د نبوت هغه درجه ورته ورکړي، حتی چې ختم ته لاړ شي وبره وړي د پنځپیر نه خلک وبره وړي د زبرګۍ دپاره، او هغه په خپله څومره موحد سړی و. دا وروسته بیا فرقتې جوړه شي. د مولانا مودودي ډېر زیات کار کړی دی او ټول نه غټ کار یې تفهیم القرآن لیکلی دی، خو ته اوس مولانا مودودي خبر انکار وکړه چې خوله درته ماتوي او که نه ماتوي نو پیغمبر ته جوړ شي. حسین احمد مدني یا د فضل الرحمن او قائد ابن قائد او آن و شان نو ته د خلاف ووایه پیغمبر باندې تا خوله نه ماتوي، په دې د خوله ماتوي، په دې د خوله ماتوي. او همدغه څرنګې ټول نو دا بیا د فرقه پرستی او د ډله بازي دغه شی دی چې وروسته بیا په فرقو باندې دا په فرقو باندې بیا تقسیم شي. نو دې وجې نه هر وخت قرآن داسې شی دی، که ته شیعه نو قرآن ستا دی، که ته سني قرآن ستا دی، که ته دیوبندي قرآن ستا دی، که ته هر څه چې څه نوم تا خوښ دی بد دی چې خوښ دی د مسلمان نه علاوه بل نوم، هو سماکم المسلمین، هغه تاسو ته د مسلمان نوم درکړه، دا لایق دی دا تا باندې مسلمان، تا باندې مور پلار یو نوم خدای وي چې ته عبدالله عبدالرحمن شي، ته باندې بل څوک نوم دی سړي ته بد نه لګي، الله یې خدای نوم چې مسلمان یې تاسو. نو چې هر څه شي قرآن ستا خپل دی بیا، او داسې دا کتاب دی چې په دې اجتماعیت کېږي په بل شي نه کېږي. ځکه چې عرب یې نو عجم بنئ، که عجم یې نو عرب بنئ، که حنفي یې نو شافعي بنئ، که مقلد یې نو غیر مقلد بنئ، که غیر مقلد یې نو مقلد بنئ، که بریلی نو دیوبندي بنئ. یعنی هر شي دپاره لاره بیله ده، لاره بیلېږي. یو قرآن داسې دی چې دا تا مجتمع کوي، اجتماع. نو ولګوئ منګولې په دې قرآن باندې، ډله بازي مه کوئ، فرقه پرستي مه کوئ. دا یو شی دی چې تاسو به اجتماعیت دا دلته چې مونږ ناست یو دلته دا یو څوک ځان زه ډېر ښه پېژنم، د تبلیغ سره تعلق شته، د پنځپیر مولوي صاحب سره تعلق شته، څه په د پارټیانو تعلق شته، څه سیاسي څه وغیره، خو قرآن مونږ را جمع کړي، قرآن مونږ را جمع کړي. دا به دقه څنګه جمع کوي کچېرې دا شوه الله دې وکړي. وذکروا او یاد کوي، دا اصل کې ترتیب دی او خاص کر ستاسو ته چې لاس کې قرآن دی، ځکه ما لږه تشریح وکړله چې اول ځان جوړ کا، بیا اجتماعیت د مسلمانانو سره ځان ولګوه، بیا په قرآن باندې منګولې ولګوه، بیا خپلو منځو کې ډله بازي مه کوه، بیا وذکروا یاد کوي نعمت الله، نعمت الله علیکم چې په تاسو باندې دی کړی د هغه. دا دلیل اوس بیانوي الله تعالی چې دا څنګه کتاب دی. ایز هر کله کنتم چې وای تاسو اعداء دشمنان، یو بل سره دشمنی وا، فالف نو الفت واچو الله، مینا واچو الله، محبت پیدا وکړو الله بین قلوبکم، تاسو په زړونو کې. او سو حضرت څنګه و څومره هغوی بدیدارو، څومره هغوی په خپلو کې نه لګي وه، خپله د مکې او د مدینې خلک، خپله د یهودو او د مکې مدینې خلک، هر قسم بادیانې په خپلو کې ختم شي، هر قسم بادیانې. او څه سره ختم شي؟ قرآن سره. فاصبحتم بیا شوي تاسو بنعمته، په نعمت د هغه سره اخوانا، رونا. دا دلیل دی د قرآن. بس په دې باندې ته جماوري کوه او چې دا د چاوي هغه ستا ورور دی. وکنتم او وی تاسو علا شفا، په غاړه، شفا غاړه کنارې ته وایي، په کنارې حفرتن د کندې من النار د اورنا، بالکل د اور په کنارې ولاړ وي. ځکه چې د کلی قوم او د وطن په بدۍ کې مړ شي او بیا ایمان دیم نه خلاړ جهنم ته به غورځي. نو فانقذکم، نو بچ کړئ تاسو من هد اغینا
چشي دي قرآن بد ایمان کذالک هم دغرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی صفا صفا بیانی اللہ لکم تاسو آیاتی اقبل آیاتنا لعلکم دے پارا چی تاسو تهتدون لار بیا مومی دے جا پوری احکامات بیان شو بیا وورا چی خب پویش امام مطلب سے آوازی ترجمہ دا کول نہیں باقی دا قسمت خبر دا چاہ قسمت کی بچی اول دا دے صفا کا بیا غنورستو اجتماعیت مسلمان شا بیا قرآن با دی منگولی ہو لگا بیا اجتماعیت اس دے جا پوری بیا بس نہ دے تاسو دل تراغ لیکن قرآن تا دے جا پوری نہ دے مخ کی ولتکن پکار دے چیوی دے منکم دستاسونا امتن یوڈلا یدعونا چی بلن کئی الالخیر خیر طرف تا دا کار بزان پوری نمالتی دا وی چی دا قرآن دے ہوئے لے بزان تا ناستی او کور کی تلاوت کئی نا بل چاہتا دعوت ورکوا بل چاہتا او آیا بل سڑے برابر کا قرآن تا خپل دی نویس دا مدرس رو غوڑا خلق غوڑا ملا سیتے کینا ام دا ملا را مجبور کا چی ما تا قرآن و خایا انا ملا صاحب را مجبور کا چی تے زمانگا امامی ضروری خونه دا کنا چی آگا دے تی یادی سیم یادی بلی قرآن ضروری دے چی ہر چوک ولی نہیں چی ہر چوک ولی نہیں خود چی صحیح قرآن در تا خواهی اگر را مجبور کا چی قرآن را تا خواهی نو بیدی تاسو کی وڈلا چاگا بلنا کئی خیر طرف تا دا درے کارونا دی دا درے بکئی درے کی دارون بنے کار خیر طرف تا بلنا قرآن تراشا منزل تراشا جماعت تراشا تبلیغ کی لارشا ار یو خیر چتا علاقے کیا وطن کیا ماحول مطابق دے داغے دعوت ور یو بل ویأمرونا او حکم بکئی بالمعروف پخوک دخو کارونو امر 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 تنشی کولے دا منگا 40-60-70 کسانیو دا ناسیو یو دیتا منگا لار شو هیچ چابانی هیچ منگا نشو کولی حتی که چیوی رڑے بانی رڑم نشو لرے کولی دی جنا لرے کا خو که یوس پایی برابر شی نا طول بازار پسر بانی آخری یو ڈانڈے سر نو اغا کار اوکا چی امر دا اسلامی او دا مسلمانانو پلاس کی راشی اغا کار اوکا چی تا پلاس کی ڈنڈائی او تا مسلمانو تقوادارو او قرآن دی منگولی لگولی نو کنن ڈانڈا دا یو بل سری دی بدینہ پلاس کے دے کدا ڈانڈا ستا پلاس کے راغلا میں بسی جر کی خدا اللہ احکامات بنا فیزی کی امیر بے امیر بھی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا احکامات نافذ کون کے بوئی ندا بدا دی دعوت بھیم کارشی دا کوشش بور سرک کئی ہاں کی گی نا کی نوح علیہ السلام 950 سال غریب مزدوری اکڑا 40-50 کسان اغسر مسلمانان شو خو ناکام خو نو کامیاب ترین پیغمبر ہو نتب اقبل کار کئی یو دویم بالمعروف دخو کارونو وینہونا او منکی با عن المنکر دبدنا او منکول خو عام سڑے نشی کوئی تر سوچی قوتی نہیں نو دا سی نظام را وستلو کوشش بکئی چه باگر کی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کی او دا بدا حکومت ذمہ داری بھی سورہ حج کی اللہ تعالیٰ بیدا قانون باقاعدہ خود لے دے چه کہ اللہ در طاقت در کو نو یو شعبہ بدا سی کام قائم کئی چاگا امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکئی دا سی نا تزان تناس دیو او منزونا و تحاجدم کئی پخی طریقے کئیم نو اللہ دینے بخی و سی جائے چه فزیارتونم گردی و سجدیم کئی نا دا اسلامی و دا مدینی حکومت نا دے دا مدینی حکومت نا وائی مدینی حکومت امر بالمعروف دا اللہ او نهی عن المنکر دا ارے گناہ نمانے کول دی او دے کہ غٹا گناہ شرک تے وَأُولَئِكَ هُمْ دغا کسان هم دی المفلحون کامیاب دی اللہ وی دیکھ کار والا کامیاب دیکھ اس دا طول اجتماعیت را گئے خوخ مختصر دے اتا ہر کار آگئے کت دعوت ور کئی کت اسلامی حکومت جوڑائی کت تقوی کار کئی کت قرآن وائی کت ترجمہ دا کئی کت بل چاہتا خی سمرا چیز خلق منتا وائی ہمیشہ چیز چاہتا وائی وہی چنگا چنگا جواب سمرا آسان اللہ ور کرے دا سکوا کر و اسلامی حکومت وی څنګه نو چې دا سینه کو نو څنګه قرآن رواله در تخای دا یاد ساتي تا خوغه دا ټولو چې دا بچی زمونږ نکانی بس قرآن ورته خای دا ورته نو خپل خای نور ورته قرآن خای خو دې قرآن ته را مجبور کړ قرآن ورته زندگی ټوله خای تا سره تعلق مو ته قرآن خای تا خدمت مو ته قرآن خای ان شاء الله چرپ کوي بہرحال ولا تکونوا مکی گئی تاسو کالذین پشان دغه کسانو تفرقوا چغی بیل بیل شول فرقه بازی کولا او دا د اغی غټه ناکامی بنیاد او زمونږه ممتکه ده
دومره ونته مات ګډ ناجایز جایز ورته نه وایم، زه ورته جایز نه وایم. اگر که زما څه علم نشته نه ما څه بزرګي دا چې کنه زه نه وایم دا بداسي وي. هغه باوجود چې له ونته اتفاق راوستو نو الله ورته حکومت ورکو د امامه په صورت کې. اگر که جمهوریت کې دا شونه جایز نه دي خو بهرحال نو الله دومره ورته خو دا چې تاسو لک د مذهبي د نکان خلک را جمع شي نو ګوره د قوت در کومه نو قوت در کومه بهرحال او دغه سي الله تعالی موږ ته هر وخت خایي. نو تاسو چې بیل شي نو دواړه به وهل خورئ، کدرې نو درې به وهل خورئ، که لس یې نو لس به وهل خورئ. یاد ساتئ دا تقریر ډېر خوند کوي، ما ته هم ډېره مزه راکوي چې زه تاسو په یوه وخت مختصري. مؤمن شر کافر نه دی وهلی د جنګ خندق نه بعد. که ویلی ما ته چیلنج ورکوم یاره ته پاسې وایي ښایي چې فلاني ځای کې کفر وهلی نه یې دی وهلی. مسلمان یې ورته ووایي کافر پې راشي بیا حکومت کوي. مسلمان وایي مسلمان ورته بل مسلمان وایي راځه یم لګي بیا کافر ته وایي چې راشه ته اوس پې کښېنه بیا کافر پې کښېني. همدغه طریقه په د امریکې هم ده، همدغه د نه مخکې د روس وه، هغه نه مخکې د انګلینډ وه، هغه نه مخکې د هلاکو چنګیز وغیره وغیره پسې ځه. نه زمونږ ایمان شته او دې کې د ناکامي دپاره دا سورت انفال کې او سورې توبې کې د ډېر وضاحت دی چې تاسو بیل بیل شئ روب به ملاړ شي. بلکې یو ساده غوندې لفظ درته ووایم هغه معنا درته وکړم چې باد به مو وځي او دغه رنګ دی حال دی زمونږ. نو تاسو مکې گئی د بني اسرائیلو په شان دی یا مسلمانانو تاسو ته وایم خاص کر دي بچیانو ته وایم چې پام کوئ قرآن باندې راجمع شي، د قرآن دعوت ورکوئ، د قرآن سره خپل تعلق جوړ کړئ. دا نور شیونه تا نشي خلاصولی او نه دا ګټه کوي، هسې به فتنو کې راشي او زړه به خوشحالي. سورت کاف کې الله تعالی فرمایي دوی ګمان کوي یحسبون انهم یحسنون صنعا، دوی دا ګمان کوي چې موږ ښه کار کوو او حال دا دی چې ښه کار خو خود نه دی چې د ګمراهي کار کوو. سورہ کاف کې اخري رکوع چې دوی به دا ګمان چې موږ ښه کار کوو او حال دا دی چې ښه کار خو خود نه دی چې د ګمراهي کار دی. بهرحال مخکې واورئ او هغه یې اختلاف کړی من بعد ورست ما دا غنا جاءهم البينات چراغ لاغ تواضح دلائل واولئک هم دغه کسان لهم دوی د پار عذاب عظیم دردناک لوی عظیم لوی. یوم پکم ورځ چې تبيض سپین بوي وجوه مخنا ان ځنې مخنا وتسود او تور بوي وجوه مخنا قیامت پر ورځ ځنه بس سپین مخي وي او ځنه تور مخي ظاهرا. فاما الذين بسا کسان اسودت چې تور شي وجوه مخنا د اغي نو دې ته به ویل شي اکفرتم تاسو انکار کړو. ا د تور مخ د وجنه ودا پہچان بد دي کیږي چې دا ده. تاسو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کړی دا دا بدعتيان وي. تاسو انکار کړو بعد ایمانکم ورسته د ایمان د تاسو نه عام کافر مراد نه دي. ګوره ایمان نه بعد کفر کړي تاسو دا کار کړو ورسته د ایمان نه فذوقوا بسو سکي العذاب عذاب بما كنتم بسبب د دې چې وای تاسو تکفرون چې کفر مکاو. واما الذين غلقسان ابيضت چې هغه روخانه وي سپین وي وجوه مخند اغي الله موږ باندې کې حساب کا ففي رحمت الله ندیب پر رحمت کی وی د الله ان الله طرفنا وهم دوی به فيها پدې کې ان پدې رحمت کې د نعمتونو کې د جنت کې خالدون همیشه تلک دا آیات الله آیاتنا د الله دی نتلوها چې مونږه تلاوت کوو الیک پتا باندې بالحق په حق سره ان ټیک د حق ثابت اولو د پاره. وم الله ند الله یرید چې اراده لري غواړي ظلم کول للعالمین عالم باندې چته زین کې دي دار نشي چې کړي الله می جهنم ته برابرې الله داسې نه کوي الله ظلم نه کوي. ها چې تخپل ځان برابرې نو غستا مسله ده. ولله او الله د پاره ما هغه څه دي په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي و الى الله او الله د پاره ترجع الامور ګرځول بشي ټول کارونه د ټولو کارونو فیصله به الله په قیامت کې کوي. کنتم یی تاسو دا د مخکینی رکوع هغه تتمه ده اتا ته چې ما ویل چې ځان به جوړ کې بیا به یو ډلې سره یعنی مسلمانانو سره به اتفاق او اتحاد کوي او قرآن به نیولې نو دا ذمہ داری ولې ده
کنتم یی تاسو خیر امت بہترین امت اخرجت راوستلی شوی للناس خلق د پارا تأمرون چې حکم بکوي بالمعروف د نیکو کارونو وتنهون او منع کول بکوي عن المنکر د بدو کارونو وتؤمنون بالله او ایمان براوړی په الله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من را منکم منکرا مسلم شریف حدیث ته چا چې پتا سو کې بدکار ولیدو نو پلاس دې منع کی کلاس طاقت نه نو په خله دې ورته وای چې منع شه کخله طاقت هم نه نو ځکه دې بدو غني او دا ټول نه کمزوري ترين درجه د ایمان چې زړه کې بدو غني خو بیا ایمان شته زړه کې بدو غني او کله کې دې بدو نه غنل نو بیا غوړه ایمان هم نشته او بهترین ایماندار چې منه کې نو چې منه کې نو طاقت په حاصلای نو بکار چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکوي به دې باندې حدیث ډیر دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر لو مضمون دی وتؤمنون بالله ولو آمنا کچیر ایمان راوړې وې اهل الكتاب الكتاب لکان نويب خيرا خالهم او د پارا دب ډیر خو او د پارا ک ایمان راوړې منهم زند دوینا المؤمنون مؤمنان دي مسلمانان دي واكثرهم او ډیر د دوینا الفاسقون فرمان دي ایمان راوړو خو ډیر لګو اکثر پکې نه فرمان شو لن يضركم دوی نقصان نشي رسولې تاسو ته اوس که سره په قران باندې ایمانی وي او الله ورته وایي چې دا يهود او نصارا دي نشي نقصان د تنشي رسول نو امریکای نه بولی ويري اسرائیل نه بولی ويري او روس نه وغیرہ نه بولی وي الله وایي لن سره ممکن نه دا امپوسیبل چې دا تاسو ته نقصان نشي رسول اول مصداق د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ دا کنه حکم خو عام ده حکم عام ده الا ها ازا اصلک خفغان یا بدر دي یا دخلی کنزلی دا دومره بدای کوي و ان یقاتلوکم یا کچری دی جګړه کوي تاسو سره که جګړه وکي تاسو سره نو یولوکم الادبار سټ بواړی یولوکم وابړی تاسو طرف ته الادبار سټونه د بور سټ وای منډه بووي دا اوس د امریکای د افغانستان کې شکست نه خوړ دومره وای طالبانو او دینه مخکې ارزه کې شکست خوړل خو چې مسلمان ورته ودرېږي او مسلمان وی چې مسلمان د پاره اونې وਹੀ الا نو شرم دې نشي ګټلې او اول مصداق خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د مدینه هغه بنو قینقاع او بنو نذیر او ورستور پس قریظه او دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم وېستل او بیا عمر ته د خیبر نه مر پسې وېستل بل څه شی وغی سره توپ او ټینګونه غنو ایمان قوت و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون بیا بدوی سره مدد نشي کوله مدد بنشي کړي دي سره بیا ضربت او اهل شو چسپاکل شو علیهم بدوی باندې ولګیدو پدی باندې داسې یعنی کلک پر اون خط الذلت ذلت اينما سقفو کم دې کی چې دی بیا مندلې شي دا يهودي چې شرط وی ذلیل وي معنا ادا الا ها بحبل من الله پر اسی سره د الله نه چې الله رسیونی ولا د دې به دوه معنی دي یو دا چې د قران ونی ولې مسلمانان شو دویم دا چې د مسلمانانو حکومت یا د مسلمانانو سرباهی په پناهي کې وخت رہی او جزیه ور کوي او یا زمینی د مسلمانانو په حکومت کې دویم وحبل من الناس او پر اسی سره د خلقونه خپل نشي کولای خو د خلکو راسي بنسي لکه د امریکای چې عیسایان دي يهوديانو ته پناه مر کړی يهوديان ساتي هم دا غرنګي اسرائیلیم کوي روسم کوي هم دا غرنګي انګلندم کوي او دا اسرائیل ساتلې دی هغه کاغی تلاس واخلی نو ما او تاسو ته بیګام ویل چې نیمه غنټه ژوند نشي پاتې کېدل دا اسرائیل بارینی ملکونو ضرورت هم نشته خپل غلیندین دي لپاره کافی دي کم چې نن نوجوانان دي او نور مسلمانان هر مسلمان دي ته تیار دي د دې وحالو ته خپل د امریکای لاس په خود دې نو حبل من الناس د خلق راسيوني سي الا وباء او اختشوا دوی بغضب من الله بغضب کې د الله نه وضربت اول شو عليهم بدی باندې المسكنه محتاجي نو دلته سوال راځي چې نه د خمالداري دي نه زونه وګي دي سترګي وګي دي خوې وګي دي دا لوګه خدا سے پیسو پورې نه ده کړی چې سره مالدار شي نو مور شي بلکې ځنه پیسې خو سره نور وګي کی
نور پریشان کی د خپل پیسو چوکیدار کی خپل پیسو چې کوي چوکیدار او خوشاله چې ګرځي داسې مالدار نه یې چوکیداری هغه نه د بانک چوکیدار خي هغه د مال چوکیدار بهرحال ذالک ادا بانهم ذک چې دوی کانو ان یادمره غټه سزا می ولې ورکړه دې تاسو توجه کوا چې چېرې زدا چې سزا کې را نشم الله دې موږ نه راولي و دوی یکفرون چې انکار کاو بآیات الله الله د آیاتنا ويقتلون وقتل کولی الانبیاء پیغمبران بغیر حق پنا حق سرا پنا حق بغیر د څنا پیغمبران قتل کول خو اسیم پنا حق باندې وي خدا د ګناه قبیح ترین مثال ده ذالک ادا بما زکه چې ان په دی وجه چې آساو دینه فرمانی وکړه وکانو او یاتدون چې زیاته کو لیسو سوا ندی برابر ګوره الله د انصاف خبره کوي دا څنګه چې هر يهودي په دې کاته کې واچي یار صحیح په دې کاته کې نه دا ټول برابر نه دي من اهل الكتاب زند اهل کتابنا امه یودلدا قائمه چې ولاړه ده یتلون چلولی آیات الله آیاتنا د الله عبد الله بن سلام ثعلبه اسید بن سعید اسد بن عبید دا ټول دا يهوديانو چې مسلمانان شو عادی ابن حاتم د حاتم زوی او عیسائی او مشهور ناغي ایمان راوړ او مسلمانان شو خپکیږي ونه خبره وکړه د پښتنو باره کې دا چې دا يهوديان او مسلمانان الحمدلله تاریخ دا بنی اسرائیل دی ټول نو الحمدلله نو ندی برابر دا ټول د کتابنا زند دین اغو چلولی آیاتنا د الله انا الليل په وخت د شپې وهم او د یسجدو سجده کوي تهجد کوي سجده کوي لوی سجده الله تعالی ولاړی د الله عبادت لپاره یؤمنون او ایمان راوړي بالله په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او حکم کوي د خو کارونو وینهون او من کول کوي عن المنکر د بدونا ويسارعون او کوشش کوي په توندۍ سره سرعت نه دی بیړه کوي فل خیرات په نیکیو کې ان اذان وشو ټک ټک سره د منډه ولي اول وخت کې منځ کوي جهاد اعلان وشو منډه والی بل د خیر کاری نو د نور نه منډي په منډه باندې نیکی کوي واولئک هم ذا کسان من الصالحین د نیکانو ندی الله موږ په حساب کی الله وما يفعلوا او سم چې کوي دوی من خیر د نیکینا فلن یکفروه چرب ناشکری و نشید دی ان د دې ته د بدل ورکولو نه به محروم پاتې نشي هر کار چې وکړو چې ایمانی وي الله به بدل ورکړي والله ولا تعالی علیم په بالمتقین په پرهیزګارانو باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسانو ته ډبل اجر ملایږي هغه کې یو هغه يهودي هم دی چې په مخکینی کتاب ایمان راوړي په قران باندې ایمان راوړي دوی د الله تعالی دور اجر ورکړي او بلغه سره چې هغه سره وینځوي او مسلمانۍ کی او بیا سره نکاح کی او هغه غلام چې د الله تابعدار وي او د خپل مالک هم تابعدار وي نو اولئک من الصالحین او سم چې کوي دوی د نیکینا نو محروم بنقل لشي د بدلنا او الله پويږي په تقوا دارو ان الذين بشکا کسان لن تغني کفروا چې کافر دي لن تغني چربهم پکار را نشي عنهم د دوی دغه معنا وکړه لن تغني چرب لري نکی عنهم د دوینا یعنی سزا د الله غصه د الله جهنم اموال و مالونه د دوی ولا اولاد و اولاد دوی دا به نه په کار راځي اگر که دنیا کې دی او ته ډېر خوشحال دی من الله د الله نه د عذاب د الله نه شيء انت شيء واولئك هم دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي دوزخیان دي هم دوی و فيها پدې کې خالدون همیشه مثالو مثال ما دغه ينفقون چې خرج کوي یعنی دا کافر مثال الله بیانوي چې دا خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې کمثله مثال د پشاند ریح هوا ده فيها چې باغ هوا کې سر یخنوي سخت یخنوي دغه چې کله هوا ډیره یخ په فصل باندې زینو سوځي ګرمي معنی هم کولای شي مراد سوځیدل دي
اصابت چې ورسېدو حرث قوم فصل ته د هغه قوم ظلموا انفسهم چې ظلم یې کړی په خپل ځان باندې فاهلکته نو برباد کو هغه هلاک کو هغه فصل. دا په دې کتابو کې ډېر نیکان خلک شته چې نکاح نه کوي او په دې هندوانو کې مشته مدر ټریسا یو لویه ښځه وه ډېر هسپتالونه او خلکو سره نکاح نه کول. همدغه رنګې دلته دا اکثر انجیوګان خو خیر بحال د خپل مقاصدو لپاره دي خو ښه خلک هم پکې شته. دا زمونږ د ادارې چې کمې دي کې مقصد د یهودیانو عیسایانو او هندوانو مشرکان دا پکې د افغانستان چې جوړېدو د هغې لوی لوی کمپنیانې راغلې او دلته روډ جوړوه دلته هسپتال جوړوه دا کوه نو الله وایي ښه کارونه کوي خو فایده یې نشته فایده یې نشته ځکه چې ایمان نشته. نو د دې مثال داسې فصل دی چې فصل خو دې وکړه خو هوا چې کومه پرې راغله نو هوا خو فصل دپاره فایدهمنه وي خو د دې دپاره فایدهمنه نه وه بلکې فصل یې ورته وسوځوه ځکه چې ایمان نه نو چې ایمان نه وي ایمان نه وي فایده نه کوي فایده نه کوي. یا ایها وما ظلمهم الله او نه دې ظلم کړی الله په هغوی باندې ولیکن انفسهم هغوی په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کاو. یعنی الله ظلم نه دی کړی چې کنې هغوی بدل الله وخوړه نعوذ بالله یا حق تلفي وکړله الله نه هغوی په خپله دې ته ځان برابر کول ایمان نه راوړل. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو دا بیا هدایت دی لا تتخذوا مجړوئ منی سي بطانتن بطان د بطن نه د بطن خېټې ته وایي رازدار مجړوئ رازداری دوستان من دونکم علاوه د ستاسو یعنی خپلونه مسلمانانو نه لا یعلونکم کمې نه کوي په تاسو باندې خباله د نقصان د رسېدو دی سره دوستي مه کوئ دی تاسو کې چې مکمل اویږي د نقصان رسول نو رسوي به درته کمې نه کوي. ودو دی غواړي مینه کوي دی ما د هغه یعنې په هغه سره عنتم چې تاسو ته تکلیف پې رسي د دې مینه تاسو سره ښېګړه نه ده بلکې تکلیف درکولی دي تاسو ته دا دې سره د دې مزاج او د دې مقصد دی. قد په تحقیق سره بدت ښکاره شوله البغضاء او دشمنی ښکاره شوې ده دشمنی من افواههم د دې د خلونه دا دشمنی هر وخت د دې امریکې او د دې د بني اسرائیل او د دې څومره یهودیان عیسایان دي د دې خلونه وخت په وخت باندې دشمنی ښکاره کیږي دا مسلمان دهشتګرد دی او دا مسلمان دا دی او دا چل دی او دا چل دی. ها وما تخفي او هغه چې پټي صدورهم سینې د دې اکبر ډېره لویه دشمني ده ډېره لویه دشمني دا په خولې باندې دین اظهار شوی دی چې دا مسلمانان زموږ دشمنان دي خو هغه زړه کې چې کم دي ډېر لوی دي ډېر زیات دي اکبر ډېر لوی د مسلمان دغه نوم به داسې ژوندی پرې نه دي که د دوی وس ورسي او نظام یا حکومتونه خو لا لرې خبره ده چې دوی پرېږدي. قد په تحقیق سره بینا مونږ واضح کوو لکم تاسو ته الآیات آیتونه دا چا ته وایي چې مونږ واضح کوو آیتونه خو دا مونږ ته وایي چې وپېژنئ دا یهودیان وپېژنئ دا عیسایان دا بار وزر ته وایم په دې اعتماد مه کوئ دوی سره دوستي مه کوئ دوی ته دوی رازدارې مه جوړوئ. د دې شان نزول کې یو دوی واقعې نورې هم دي انفرادي طور باندې چې یو نوکر نیونکی و هغه عیسایي و خو حکم خو عام دی دوی به رازداري نه جوړوي کاتبان مې نه جوړوي نوکران مې نه جوړوي او نور د کومې پټې مشورې خبرې اترې دا به نه کوي ځکه چې راز دې ورکو خو بس کار دې وکړو ځان ته ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ان کنتم کچریه تاسو تعقلون چې عقل لرئ. ها انتم عمده تاسو اولی عمده خلق یې دې کې یو مسله کومه ډېر اختلاف درته خپل کور کې زموږ خپل خپلوان هم شته دي هغوی سره ډېر زیات اختلاف کوي او ما ته پته ده تاسو کې مځنه خلکو باندې خبره بده ولګي خو خبره همدا ده او دلیل د سوره نساء 97 او 98 نمبر آیات ته رړوي ما وخت کم دی چې د کافر په ملک کې اوسېدل جایز نه دي کاغه ته مونږ کوي او کا ودس کوي او کا جمعات جوړي او کا امامت کوي او کا د دنیا بل کار کوي او کا بل کار کوي جایز نه دي جایز نه دي. ها اسلامی حکمران یا مسلمانان ای دې د پاره واسطه چې اسلام د پاره الته کار کوي مثلا جاسوس ته یا وغیرہ وغیرہ
نو بیا خیر دی کای به دکان وای به چې مسلمان یم کای به کاروبار د انګریزانو چپل به پاله شي یا به په هوټل کې نوکری کوي پلیټونه به ورته وینځي او دلته براشي مسلمانان به په عمره به داسې ارتاو شوی عمره به هم کړی داسې او وای به ډېر نیک یم دا جایز نه خبره به زما سختی خو به ان شاء الله همدا ها انتم همدا تاسو یې اولای همدغه خلق یې نو پښتو معنا کوا ها انتم اولای هم تاسو همدا خلق یې همدا سي تاسو تحبونهم چې تاسو مینا کوي اغه سره ولا يحبونكم او اغه مینا نه کوي تاسو سره وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی بالکتاب په کتاب کله اټول تاسو ایمان راوړی په ټول کتاب او اغه نه مني اغه باوجود تاسو د اغه شیونه د اغه نظام د اغه وطن د اغه کې اوسېدل د اغه کاروبار د مخوخ ده واذا ورکلا لقو چې ملاوشي کوم تاسو سره واذا لقوكم کلا چې دوی ملاوشي تاسو سره قالو دی وای آمنا مونږه ایمان راوړی ده واذا هر کلا خلو چې بیل شي ایمان مراد یو معامله ده هغه معاملې کې دواړه متفق دي چې دا دهشتګردي د ختمو یا دا فائدہ کوو یا دا رسودا وغیرہ وغیرہ هغه یو ډلوي او کيو وخت وی کيو ورکوټه باندې کار ولې نه هغه بتا ته وای چې مونږ هم تاسو سره په دې کار کې شریک یو مونږه تاسو خیر خوایو خو بیا واذا خلو او چې کله ځان ته شي عدو چیچی علیکم پتاسو الانامل غوتی د غسین اجدا جو تر باندې وکما نو دا غوتی چیچی پتاسو باندې دا ډېر د غیرت آیتونه دي چې کله سړی کې ایمانی غیرت وی الا چې د ایمان غیرت وی سړی دی الا او چې نه بیا خو چې یو مغ دی وینه بل ورته نیسه ورته سبحان الله دا مسره وای علیکم الانامل پتاسو باندې غوتی خپلې من الغیظ وجد غسینا قل اویا موت مشي بغیظکم بخپل غصه کې دا تاسو چې موږ ته کوم غصه راځي په همدې کې مړشي ان الله بشک علی علیم پواد بذات صدور پرازونه د سینو د زړه پر راز نه الله خبر ده چې تاسو زړه کې څه دی د پاره ان تمسسکم کورسی کی تاسو ته حسنتون څه خوشحالي خیر ضرورتي تاسوهم نو بد لګي په دوی باندې خپکې دوی تاسو خوشحال شي خیر د تورسي پاکستان افغانستان یا بل اسلامي ملک یا مسلمانان شرط چې خیر ورسي په دې بدل چې دا خیر ولې ورسي وان تصبكم او کورسي کی تاسو ته سیئه تکلیف يفرحوا بها خوشالي کی پاغه خوشالي پاغه د خوشالي کی پاغه باندې پاتا تکلیف چې ورسي کی پاغه وان او کچري تصبروا تاسو صبر وکئ وتتقوا او تقوا اختیار کړئ ځکه چې صبر او تقوا دا د دشمنی لپاره ډیر اهمه مرچه ده اهم اسلحه ده نو لا یضرکم نقصان به در او نه رسي تاسو ته کیدهم چالونه د دې شی اهیت شی هوګه صبر او تقوا در کی بعض خلکو اعتراض کړي چې دا د جهاد نه انکار ده نو بیا د دې معنی مختلفو مفسرین ورکړي دي چې نادي نورستو خو کتب علیکم القتال ده کدا الفرض ده ورستو عزیز نه ورستو هم د قتال خبره ده خو مطلب دا نه ده مطلب دا ده چې دا صبر او تقوا په خپل د جهاد یو لوی درجه ده او دا ټول نړۍ په تقوا کې په جهاد کې کیږي دا عام مسلو کې واسانه ده صبر ګرمي دا روزه ساته صبر وکا نو به ساته صبر بو کې خیر دی خو په جهاد کې ته دشمن ته ودرېږي او بیا درته و چې صبر وکړو بیا به د ایمان پته لګي چې دا څنګه چل دی و اذ ورکلا دا د جنگ احد باندې الله تعالی تفسیره کوي واقع می تاسو ته بیان کړی و او مختصر غونته نو هغه وخت چې کله تاسو په د احد کې داسې کول او هغه کې مسلمانانو څخه غلطیاں کړې او ډېر لږو کسانو کړې و غلطي او سزا ټول ته ملاو شو نو دا موږ ته سبق ته د خبرې چې غلطي د مسلمانانو دا په سزا باندې بدلېږي د الله طرفنا و اذ ورکلا ان یاد کا وخت غداوتا چې سحر وخت کې اوته ته من اهلک د خپل کورنا تبوی المؤمنین چې کینول د مؤمنان برابرول د مؤمنان سټ کول د جګړې د پاره تر برابرول د مؤمنان کینول مؤمنان مقعد ناس دې ته ویل کیږي دلته مراد مرچی دي مقاعده په مرچو کې للقتال د پاره د جګړې هغه وخت یاد کا چې کله ته سحر وختي وته او به د مسلمانان برابرول د جهاد د پاره
عبد الله ابن جبیر دلته ودرو 50 کسان دلته شي او تبالته شي او هغه وخت کې هغه توري جګړه دا میمنه دا او دا میسره دا او دا اول دی او دا تیرانداز دی او دا چې دا برابر اول والله ولا تعالی سمیع اوریدون کې دی علیم او په هم دی اظهر کلا همت چې اراده وکړه طائفتان دو ډلو دا مسلمانانو بنو سلیماو بنو حارثه دغه چې کله چې عبد الله ابن ابي سره د 300 کسانو واپس شو نو دیم اراده وکړي چې واپس لاړ شي نو کله چې اراده وکړل هغه دوه ډلو منکم د ستاسو نه یعنی کني مؤمنانو ان تفشلا چې همت بیلی کمزوري وخای ادوه ډلو اراده وکړه چې کمزوري شي والله والله وليهما دوست د دواړو د دې صحابي فرمایي چې کله د آیتونه زمونږ په حق نازل شول اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا نو ډېر خپه شوم چې زمونږ خبره الله کړې ده د کمزوري چې موږ کمزوري وخدا خو چې دا ورستنی خبره نازله شو والله وليهما نو ډېر زیات خوشحال شوم چې الله وایي چې دوست یم د دوه دا زما ملګری دی زما دی خیر وړي وخت غلطي وشوله واپس شول نو والله او الله وليهما دوست د دواړو وعلى الله بالله باندې فليتوکل بزان دي اوس پاری المؤمنون مؤمنان ځان سپارل ان اعتماد دیو کی په الله باندې باور دیو کی په الله په نور اصله او په افراد او په نور طاقتونو باندې نه الله باندې اعتماد او چې کله ته په معاملې کې کا وړوي کا غټوي چې اعتماد په الله نو الله بیا کامیابی ور کوي سړی ته چې کار دي ټیک وی الله ولقد پتاکید سره نصرکم الله مدد کړو الله والله به بدر په بدر کې وانتم اوتاسو ان وی تاسو ذلت کمزوری تاسو الله په بدر کې امداد کول ته تاسو 300 کسان وای او یو څو کسان د پاسه او دلته غلا ډیر وای وسو وای فتقوا الله نو ويرګید الله نا لعلکم دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ تاسو شکر گزار شئ ایز هر کلا تقول چتاویلی للمؤمنین مؤمنانو تا اللہ یکفیکم آیا کافی نہ دے تاسو د پارا اندا یمدکم چ مددو کی تاسو سره ربکم رب د تاسو بثلاثه پدریو الاف زرگنو څوک من الملائکه د فرشتونا منزلین چې برنخ کترازی دا د الله وعده وا چې تاسو کلک شوي نو زه به تاسو ته 3000 فرشتي بر واستوم فرشته خو یو هم کافی وکنه خو د دې د اطمینان د پاره چې کني الله سره ملګری دی واسم سړي سره چې څنګه خپل مالک او عقایا دغه نماینده ولاړی نو لک زوروري او د الله امداد شامل حال د دلیل د دې نو زه به 3000 فرشتي را واستوم او سوره انفال کې الله فرمایي چې د ماسیر تاسو د پاره زیر او د اطمینان باعث می کړو نو ما را بیا بعض صحابه کرام باقاعده لیدلی وي د فرشتي چې کافرو گزار به مونږه کو او د توري دا گزار به ټیک دغه په مری باندې او دغه په سټ باندې ولګیدل نو یو کوت دا سه و چې د مونږ گزار برابر او نو آیا دا کافی نه دی چې الله درې زره فرشتي را واسطي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دی مسلمانانو ته کوله نو بلا ولینا ان تصبروا کصبر مو وکړو کصبر کوي وتتقوا او پرهیزګاری اختیار کوي ګوره یاد ساتي د ټکی هروي ما بچیا صبر تقوا صبر تقوا صبر تقوا صبر تقوا دا په هر جګړه کې یاد ساتي هر مقابله کې د دشمن سره چې تا کې صبر یو د الله یې روي الله مدد بشامل حال او بیا د تقوا تشریح ده د الله د یری نه عمل ده او صبر ثابت قدمی ده نو کچېری تاسو صبر کو تقوا میں اختیار کړه وياتوکم او راشی پتاسو اچانک راشی پتاسو من فورهم اچانک فوراً ایک دم ناڅاپا تا خیال نشته او دیخونه در باندې راغی دیخونه راغی ټینک راغی او پاسنه جاز راغی هر څه شو اچانک حمله وشولا هاذا دا نو دا امداد یوم د کوم مدد بو کی تاسو سره رب د تاسو به 5000 په 50 من الملائکه د فرشتونا مسومین چې نشان زاده بوي او یو خدای چې پسند لکېږي به دا فرشتي بلدا چې فرشتو کې مخصوصي فرشتي خو کته صبر کو کې کلک شي نو الله به د 3000 په 15000 در تراولي او څومره لوی امداد د الله تعالی او تاسو یقین وکئ
موږ داسې ډېر مجاهدین نه یو د تعریف دپاره دا خبره نه کومه د الله تعالی د دلیل دپاره کومه په دې افغانستان کې د روس په زمانه کې موږ په خپله داسې امداد عجیبه عجیبه لیدلی دی چې عقل نه مني. اوس هم چې چاته بیان کو کله کله نو ځان باندې سړي شک وشي چې ته دروغ نه وایم. داسې عجیبه عجیبه امداد الله تعالی وکړي او بار بار کوي. د مسلمانان د مجاهدین د فوج د الله دپاره چې جنګېږي الله څنګه امداد وکړي. د خپله د څو ورځې مخکې د هندوستان الله تعالی څومره شرمېده حمله هغوی کوله تیاری وکړو شکست مغه یې وخوړ. نو دا د الله امداد چې کله ستا نیت او اراده صحیح د الله رضا دپاره وي. وما جعله الله او نو ګرځولی دا الله تعالی الا مگر بشرا زیره لکم تاسو دپاره دا راتلل د فرشتو ولتطمئن او دې دپاره چې اطمینان واخلي په آرام شي قلوبکم زړونه د تاسو چې دا الله ملګرتیا را سره ده فرشتي را سره دي او مړه داسې شی دي دا موږ ته څه ووایي به باغې ومن نصر او نه د مدد الا من عند الله مگر د الله طرف نه ده. که د ایمان نی سړي بس دا خبره هم کافي ده. هیڅ څوک هیڅ امداد نشي کولی مگر چې الله یې ونه کړي. که ډېر روټونه واخلم خو چې الله امداد ونه کړي نه شي ګټلی او نه د ارمان پوره کېږي او نه به پوره شي. او که ډېرې اسلحې او که ډېر ټینکونه او که ډېر ایټم بم دې جوړ کړی ولې نه وي الا من عند الله مگر د الله طرف نه. او الله امداد به کله وي صبر او تقوا. دا یاد ساتئ دا خبره ته نه ګورې هېر نه شي. خاص کر د نوجوانانو د بچو ته وایم الله امداد به کله وي صبر او تقوا صبر او تقوا صبر او تقوا. تقوا به خپل نیټ کې تاسو لږ ورکړئ راواړوئ چې د تقوا کم اعمال دي یا هېڅ داسې مه راړوه. قرآن کې تقوا لفظ راواړوه تنزیل.com ته لاړ شي تقوا ورکه او بیا د قرآن ایتونه به درته راشي چې کوم ځای کې تقوا راغلې ده د هغوی هغه اعمال ځان سره یو طرف ته لیسټ کې ولیکه چې په خپل وخت لمونځ کوي دا تقوا ده دا تقوا ده بیا جوړ کا او بیا وګوره چې متقي څه ته وایي. اسانه څه لږه خواري ته وکړه قرآن کې تا ته به داسې دریابونه به درته کولاو شي. دریابونه نالۍ نه لښتي نه دریابونه به کولاو شي. نو الا من عند الله مگر د الله طرف نه العزیز چې زورور هم دی الحکیم او خاوند حکمت ولم دی. دا زور څه بې ځایه نه دی. کله خو زورور د دې لپاره مصیبت شي نه خاوند حکمت ولا دی. لیقطع دې لپاره چې پرې کی کوتره کی ټوکړې ټوکړې کی طرفن یو برخه من الذین دغو کسانو نه کفرو چې کافران دي شکست ورکي الله تعالی ذلیل کی الله او یکبتهم یہ ذلیل کیا گوئی فینقلبون شیا گوئی خائبین ناکاما نامرادا او خړمخه چی شي سرکوزه چی شي چې مقصد پوره شوی نه اسې منډي وای بیا راشي. لیسا ند لکتا د پاره من الامر د څکارنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زخمی شو نو بیا به دعا وکړه چې هغه قوم به څنګه کامیاب شي. او د کافرو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک شهید شو زخمی شو یو غاخم شهید شو. نو الله ورته وایي چې نه به دعا مکو یو غوتا د پاره اختیار نه دی. ته پیغمبر رب خو نه الہ خو نه پیغمبر یو دویم دا چې دا کوم کسانو ته زخمی کړي په دې کې ځنه مسلمانان کیږي ورستا ملګری وي نو ته به خیره وکي او هغه خیره و بیا قبليږي الله به قبلای ورځي نه خدا کې دا دې داسې مسلمانانو چې بیا مسلمانان شو. لیس لکا نشتا تا د پاره من الامر د څکار نشي انت شی ان اختیار استانه ده. او دی وایي چې جميع ما کان او ما یکون علم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده او هر شي کې اختیار هم ده. الله او هیڅ شي اختیار نشته. نو ده الله ومنو که دی ومنو او یتوبا او یات مهربانیو کې علیهم په دوی باندې ان معافی کوي دیتا او يعذبهم یا سزا ور کوي فانهم ظالمون بدی ظالمان دي. د دې به بیل تفصیل ده. بدر کې داسې شویو چې فیصله کوو چې څنګه کوو دې سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رائے دا و چې فدیه واخلو د عمر رضی الله عنه رائے نه و چې فدیه واخلو هغه رائے دا و چې مړي هم دا غرنګ د قیدیانو باره کې هم دا غرنګ نورم ولله والله د پاره ما هغه په سماوات کې پس مانونو کې دی او ما هغه څه دی په الارض چې پس مکه کې دی یغفر هغه بخنه کوي لمن یشاء چاته چې خوغه شي. دا تقریبا په هر معافي دعا کې امداسي دي چې ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت بل څوک نشي بخله سوا دي تا بخنه الله سره
او دا چې ته ور اختیار بل چاته ورکو د پیر سره او فقیر سره او جواز نو دا غو الله سره لوی شرک کو بیا دا غو شرک اکبر دی بیا نو بخنه کوي چاته چې خوغشي ويعذب عذاب ور کوي مې شاو چاته چې خوغشي او بیا دې باندې ډیره حدیث دی او حدیث به تواورما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې انسان ګناو کوي او بیا معافي غواړي چې الله ما معاف کا نو فرشتونه به الله پوښتنه کوي چې دې معافي غواړي او وې دته دا پته ده چې صدا ورکول شم او زه صدا ورکوي او دې ته دا پته ده وې خطا سو گواه وسګي چې ما معاف کله چې تا یقین الله سره جوړ شي کنه او ته الله سره ور ټچ شوي او دغه زما ارمان وي هر شاګرد لپاره چې ته الله سره ور ټچ شا او د الله دی احکامات او د الله دی کتاب سره ته د دنیا هیڅ شی به رکاوټ نشته نه په پوهه کې نه په کامیابی کې او نه په دنیا بل مشکل کې تر قیامت او د جنت پورې ان شاء الله الله دی وکي الله دی موږ هم داسې کی لمن یشاء چاته چې خوغشي او يعذب من یشاء سزا ورکي چاته چې خوغشي والله ولا تعالی غفور معافي کون کې دی رحیم مهربان دی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو دلته د سود خبره ذکر کوي د دې یو حکمت بیان کړی مفسرینو چې د دې شکست یو وجه د دې وحد مجاهدینو هغه مال محبت او د غونډې نه ولې زړه کوشل خو مال ولیدو مالکتو د لکه ثانیه سو چند کسانو د دې نو دیو جن الله دلته عین په دې jihad موضوع کې الله وایي اے مؤمنانو لا تاكلوا مخر الربا سود مال او دین علاوه حکم عام دی د سود به تاسو شکست باندې مجبورای دا د دې انجام کې چې شکست بخوري دا د انجام نه دی او اضعاف مضاعفه دو چندر دو چندا دومره ډیر د اصل کې یو حالات داسي وو چې سلو پسې سلو پسې سل داسي او دویم د سود حرام کې دو هغه دویم آیت ته دا چې دو چند مخوري ورور الله باندې کوي او رسول به الله تعالی سوره بقره کې ولې چې نه خالص بند کوي نه بخوري واتقوا الله يرجد الله لعلكم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واتقوا او يرجي د دې ډېر مصداقات کلم چې دا افغانستان مثال موږ سره د افغانیان عزتمن ملګری دي چې دې خپنه شي دوی چې کله اول jihad شروع کو نو دوی سره جبل دغره د اوسپنې دا کانی دا لخته موږ ته جبل وای تاسو ته په دې باندې او په ټانک کو خطر او ټانک دی او شکست بو خوړاغ ورستو غټ اصله راغلی سټینګر پر راغل بیا به هغه کامیابیان نه وي چې کامیاب په جبل سره کې دي همدغه رنګ پاکستان هیڅ ور سره نه نو ټانکونو ته د مجاهدینو پر بمونو وروترل او څملستل نو هندستان د داس شکست ور کو جو څه پر یاد دي او چې کله اصله راغلی نو دا د سود او د مال محبت ته کله چې دا وسایل ډیر شي کنه بیا د الله امداد هغه سینې اولی نه د الله باندې هغه توقع او تم هغه سینې جوړیږي بیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے